دا روډ واز جوړ شو او روډ چې کومو د خلکو ته دینه ډېر زیات مشکلات ما یو 3 میاشتې مخکې یا 2 میاشتې مخکې ما یو ریپورت په دې جوړ کړو نو صوبایي حکومت په دې باندې نوټس واغستو هر چا چې کړی دی هر ایم این ایم پی چې دا جوړ کړی دی انتهایی زیات موږ مشکور یو خو یو خبره کوم چې دا د دې ډیوټي وه موږ نشاندهي ورته وکړه او په هغه نشاندهۍ باندې د نوټس واغستو نو دا لکه په دې عوام باندې احسان نه دی بلکې دا دې یو ډیوټي ده خپل ډیوټي ادا کړه الله ته هم غاړه آزاده شوه عوامو ته هم غاړه آزاده شوه نو دا یو ډېر بهترین کار وشو ولې چې دې کډو د وجې نه به د کانجو پوله پورې د دغه پورې دا روډ هسې هم بیزي دی د بلاک خو دې کډو د وجې نه ډېر زیات بلاک کېده او ډېر زیات مشکلات وو نو زه مشکور یم چونکې ما په دې باندې رپورټ جوړ کړی او ما په دې باندې یو خبره کړې وه او دا رپورټ سره تاسو ګورئ چې زه لګیا یم خبرې کومه په دې راپورټ کې نو مطلب دا دی چې تاسو اندازه اخیستی شئ دا د نن نه یو نیم میاشت یا 2 میاشتې مخکې ما په دې باندې یو رپورټ جوړ کړی چې د دې د وجې نه ټرافیک هم جامي کډې دي او ډېر مشکلات دي او دا کانجو پوله پورې د کانجو د چوک نه واله د کانجو د پوله پورې دا ډېر زیات خراب او ډېرې کډې پکې نو دا ټیک شو چونکې لاکډاون دی خو لاکډاون چې کوم دی دا نن د اتوار ورځ ده د اتوار په ورځ باندې لاکډاون خو جزوي خو خلک راوځي نو دا یو ډېر ښکلی روډ جوړ شو انتهایی ښه میټیریل پکې زه امید کوم چې استعمال شي به ولې چې لږ یو بلیک ټاپینګ خو ډېر ښه ښکارېږي خو خدای دې وکړي چې عملي طور پر هم ښه ټیکهدار کار صحیح کړی جوښه به او په دا یو ډېر بهترینه خبره ده چې زمونږ اواز وکړو د هغې باندې نوټس واخیستی شي نو دا لکه دا چونکې زمونږ خپل پکې مقصد نه وي زمونږ مقصد صرف او صرف د عوامو اواز فتول دي د عوامو ته چې کوم مشکلات دي هغه مخې ته راوستلي نو حکومتي چارواکي په هغې باندې بر وخت نوټس والي دا زمونږ دپاره باعث اطمینان ده نو اجازت به درنه والم د الله په امان